ایمو پیغام دار اهل سنت دغه علما چې کوم نشست وشو دغه علما متفق طور باندې دا یو تجویز پیش کوي او دغه زور سے پیش کوي زبان خپل خلاص کوي. صاحب جب پراچن آ رہے تھے تو انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ خود فوج میں بھی گند آندے ہیں. دشگردونه دغو قاتلینونه اوله تاسو براءت اعلان وکړئ. کسان چې هغه ملک کې خاوره کې فساد کوي هغوی حل دا دی چې هغوی نه خپل لاسونه د کاټ شي. مشہور طالب علم جو فارغ التحصیل ہے ذبیح اللہ مجاہد وہ کون ہے اسی مدرسے کے دا کسان چې دیوالو باندې د کفر نارې لیکي دا کسان چې د مدرسو نه جلوسونه راباسي. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. کومه دردناکه واقعه وشوه پېښور کې د خدای کور کې په ورځې د جمعې ټولو مسلمانانو ته بالخصوص غمزده خانوادو ته تسلیت عرض کوم. نن دی واقعي مناسبت سره علما جمع شوي دي. ډیر شدید الفاظو کې د دغه واقعې و د قاتلینو و د چوب پوش پرده موجودی سهولتکار څټ کې د هغوی ټولو مذمت کوو. یو پیغام ورکوم زه د محترمو اهل سنت ورونو ته څه تاسو خپل زبان خپلې خولې خلاصې کوئ. دغه دشګرد څه دا نه دین لري نه اسلام لري څه د خدای په کور کې د خدای په بندګۍ کې المنځه کې بې ګناه هغه قتل عام کیږي. څه قصور دی دغو څه وجه دی دغو. نو مو درخواست کوو اهل سنت ورونو تاسو نه چې دغو دهشتګردو نه چې هغه هر یو تنظیم سره تعلق لري براءت اعلان وکړئ. یعنی دا د مو ټولو علماو درخواست دی چې تاسو دغو دهشتګردو نه دغو قاتلینو نه او داسې خلکو نه چې هغه د مسلمانانو قتل عام کوي د خدای کور کې و هر یو ځای کې ویلي نه وي هغه نه تاسو براءت اعلان وکړئ. و الا د عرض مه دی چې که چیرې د اهل بیتو منونکو خولې خلاصې شي نو بیا که د ایمو مجلسونه صرف جمعې ورځې نه دي بیا که د ایمو مجلسونه میاشتو په میاشتو دي. تاسو ته پاته دی چې بیا محرم میاشتې 40 میاشتې ماه مبارک رمضان میاشتې ټول کال کې مناسبتونه دي. چاوک چاوکې به بیا به انداشه په ځای چې دا دهشتګرد ایمو په خلاف جوړه دی. یعنی انداشه زبان به بیا خلاصېږي بیا به انداشه خبرې کېږي. مو ډېره حیا کوو. تاسو ایمو زړو کې ډېر محبت دی اهل سنت ورونو. علماو نه مو درخواست دی خواصو نه مو درخواست دی او بالخصوص دا ټول هغه کسان چې هغه ډېر سنجیده دي هغه د غم کې شریک دي مو سره ویلي هغه مسلمانان دي. ټول د مو ملکر قرآن مجید منو ټول د مو یو خدای منو ټول د مو لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دی ایو. نو مو دا درخواست دی چې داسې دهشتګردو نه داسې قاتلینو نه چې دا کافر دي چې د خدای په کور کې دهشتګردي کوي قتل عام کوي دا بدترین کافر دنیا دي. نو اورونو
داونا برات اعلان وکوي په چاوکو کې په د جمعې ورځو کې په هر ځای کې هر مکان کې تاسو مهرباني وکوي چې داسې دهشتګردونه داسې بدترین خلکونه برات اعلان وکړو ان شاء الله تاسو نه دا امید ده چې کړي مو هم دي علما جمع هم شوي دي او بیا هم ډېرې لوی سطحې باندې ان شاء الله هم عوام هم علما دغو دهشتګردونه لکه څنګه علمای مصر دا کار کړی دی یا نورو مفتیانو محترمو دا کار کړی دی چې برات اعلان یې داسې دهشتګردونه کړی دی ان شاء الله تاسو نه هم دا امید دی. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم في كتابه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. دغه واقعات پاکستان ملک بارا حکمرانوں پارا جو چیلنج دے ملکوں کی سکلا واقعہ کیگی پوران دغه ملکو کوم نظامی او انتظامی کسان دي هغه سټنټوشي پوران میدان ته راشي څو منټو کې غنټو کې د هغه واقعي چې کوم سرکردا کسان دي هغه د ونیول شي او مجرم ته بیا صحیح معنو کې هغه سزا ورکړل شي. زه حیران یم د پاکستان حکمرانو ته هغوی دنیا مخکې نورو ملکو حکمرانو مخکې څنګه خپلې سترګې اوچتوي چې آی دین ورځې په ورځې اسره مظلوم رعایت مظلوم عوام بېګناه شهري هغه قتل عام کېږي هغه شهیدېږي او ملک حکمرانو طرفه پوج او انتظامی طرفه دغه بندوبس دغه حفاظت او د مجرم ته سزا ورکونې هغه هیڅ فکر نه وي. ملک یوه ازادي دی ملک یو جنګل دی. دغه حکمران د نورو ملکو چې هغوی خپلو ملکو کې 100% امن قایم کړی وي هغوی څنګه سترګې اوچتوي. زه نن حل دپاره د پاکستان کې امن حل دپاره مو دغه علما چې کوم نشست وشو دغه علما متفق طور باندې دا یو تجویز پیش کوي او دغه زور سره پیش کوي د مو مطالبه ده شدت سره مطالبه ده حکومت نه مطالبه ده چې کوم کسان چې ملکی څنګه فساد برپا کوي لکه څنګه قرآن سوره مائده کې درې باندې 33 آیې کې یې چې کوم کسان چې هغه ملکی خاوره کې فساد کوي هغوی حل دا دی چې هغوی نه خپې لاسونه د کاټ شي. زه دا یم چې یوه ورځ باندې حکومت دا کسان چې تکفیري نارې لګوي دا کسان چې دیوالو باندې د کفر نارې لیکي دا کسان چې د مدرسو نه جلوسونه راباسي دا کسان چې مسجدونه جلوسونه راباسي یوه ورځ باندې د سرکرده کس چې هغه چوکو کې علني جلسې کوي دغه سرکرده کسان تر ونیسه ایمو مطالبه دی چې دوی نه خپل لاسونه خوټ کټ کا چې عوامي علناً ټولو خلکو په مخ کې دوی نه ژبه کټ کا دوی نه غېږونه کټ کا نو هله به دنیا ته پاته ولګېږي چې پاکستان کې د امن څنګه قایم کېږي بیا به پاته ولګېږي چې شرپسند هغوی ته څنګه مقام میلېږي که نه میلېږي. ټیک دی پاکستان یو آزاد ملک دی مختلفو ځایونه به هغه کسان هغوی تسکین کېږي هغوی ته به خزانې خرچې رسي خو لیکن حل دا دی چې کوم کسان هغه فساد کوي هغه فساد ته د سزا واقعي میلاو شي هغه خپل لاسونه کار شي هغه ټول خلک وکسي میدان کې هغه نه به ټول عبرت حاصل کړي بیا به نه دغه دهشتګردي وي نه به دغه قتل عام وي نه به د بېګناه خلکو وینه تلېږي نه به بیا مسجدو ته خطره وي نه به بیا مدرسو ته خطره وي نه به بیا د حکومت کسانو ته خطره وي نه به بیا پوځ ته خطره وي ملک به امن راشي. اندغه خبر سره چې کوم حل قرآن خیر دی قرآن اندا ویلي چې داسې کسان څنګه محارب وي
هغه جهاد کې جو خدای او رسول سره او د خدای بې ګناه مخلوق سره هغوی ته په کوده سزا میلو شي، هغوی خپل لاسونه د هغوی ژبې کاټ شي، هغه نه به خلک عبرت حاصل کړي. لکه څنګه قرآن دی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، د شان سره قصاص سم مفسد فی الاصل قرآن کو مقرر کر دے دا شخص کلا سزاؤں ته ملو شي الب ملک امن روشي، ملک به ملک جوړ شي، د امن به سرابر کې فراهم شي او بیا به ان شاء الله زندگی کې عزت وي. او دا موشیده څه تقاضا ده او نور مسئولین نه مدا تقاضا ده، ټول ملک له کسان نه تقاضا ده. حکومت ایمون د یو مطالبه څه چې ته د کوپر نه راولګيږي هغه کار د سزا وکیل ته ورسیږي، هغه سزا صرف اندازه څنګه خپل لسونه جبه د کاټ شي. نو دې سره پاکستان کې ملک کې امن رسی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً تاریخ بشریت میں جبین انسانیت پر جو بدنما داغ روز جمعہ پشاور میں ثبت کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. سب سے پہلے میں حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام میں شاعر کے ایک شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ باتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. دہشت گردوں کا کام دہشت گردی ہے، لیکن اس کے روکتھام کے لیے جو مملکت خداداد پاکستان کی 85% بجٹ کھاتے ہیں وہ ادارے کہاں پہ ہے؟ ان کی ذمہ داری یہی ہے، وہ اسی کی خاطر امن کی خاطر ہی قوم اور ملت کا سرمایہ کھا رہا ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مملکت کو امن فراہم کرے اور اس مملکت میں رہنے والے بسنے والے تمام مومنین کو امن فراہم کرے. لیکن اس امن کے فراہم کے لیے یقیناً جو نظر آتا ہے نہ اداری سنجیدہ ہے نہ خود حکومت سنجیدہ ہے اس معاملے میں. اس کے لیے ایک راہ حل، اگر دہشت گردی واقعاً ختم کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں جو 3 بنیادی جڑ ہے دہشت گردی کی، بقول استاد محترم وہ 3 جڑیں پہلے ختم کرنا پڑے گا، پھر دہشت گردی ختم ہوگی. ان میں سے سب سے پہلا منبع وہ جڑ جو ہے وہ مدارس ہے جو تکفیریت کے فتویٰ فراہم کرتے ہیں اور جوانوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کا ہم و غم و دن و رات فقط تکفیر کے نعرے ہوتے ہیں. وہ تمام اداروں کو، دفاعی اداروں کو، خفیہ اداروں کو پتہ ہے وہ کون سے مدارس ہے. ان تمام مدارس اور تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے بلکہ خود یہ حکومت ان اداروں کو سپورٹ کرتا ہے. 2018 میں جب پرائم منسٹر عمران خان پہلی دفعہ برسر اقتدار آیا، پہلے سال ہی اس نے پہلے 30 کروڑ کا اعلان کیا، پھر بڑھا کے 57 کروڑ 70 لاکھ پیسے اسی ادارے کو دیا کہ جس کے فارغ التحصیل تقریباً 20% فارغ التحصیل ان کے دہشت گرد ہے. اس مدرسے کے مشہور طالب علم جو فارغ التحصیل ہے ذبیح اللہ مجاہد، وہ کون ہے؟ اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہے. ملا منصور کون ہے؟ ملا منصور اختر کون ہے؟ اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہے. اور طالبان کی سپریم کونسل کے 60% اراکین اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہے. اور ایجوکیشن کے بجٹ سے اٹھا کے دہشت گردوں کی تربیت میں خرچ کر رہے. ادھر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردی کو ختم کرنے والے نہیں ہے اور نہ ہی ارادہ ہے، فقط قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور فقط مذمت پہ مذمت کر رہے ہیں. اور دوسرا منبع وہ بیرونی ممالک سے جو فنڈنگ ہو رہا ہے اس کا روک تھام کیا جائے. تیسرا منبع وہ سہولت کار جو تمام اداروں میں ہے، دفاعی اداروں میں ہے. خود باجوہ صاحب جب کراچی نہ آ رہے تھے
تو انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ خود فوج میں بھی گند انڈے ہے، دہشت گرد کے سہولت کار خود فوج کے اندر ہے، یہ خود چیف کا اظہار ہے، اقرار ہے۔ اسی طرح تمام اداروں میں وہ سہولت کار ہے، ان کو مذمت اور اسی طرح ان کو سزا دی جائے۔ اور تیسرا منبع یہی سہولت کار اور فنڈنگ، یہ تین جو منبع ہے، جڑیں ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور آخر میں ایک پیغام تمام پوری امت اسلامیہ، پوری پاکستانی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کا کوئی مکتب نہیں ہے، اس دہشت گردی کا کوئی فرقہ نہیں ہے، اس دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کسی بھی رحم نہیں کرتے۔ تمام پوری قوم ان سے اعلان لا تعلقی کرے، اور یہ خوش نہ ہو، بقول شاعر، اگرچہ آج زد میں ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کی بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں۔ یہ دہشت گردی کی زد میں سب نے آنا ہے، لیکن آغاز آپ دیکھیں تاریخی پاکستان میں آغاز تشیع سے ہوا ہے، پھر سب اس کے لپیٹ میں آئے ہیں۔ اگر آج پوری قوم نے اس کے برخلاف رد عمل نہیں دکھایا، پوری قوم اس کے خلاف میدان میں نہیں آئی، تو یہ دہشت گردی فقط اس فرقے کے ساتھ مختص نہیں ہے، ولو سب سے زیادہ دہشت گردی کی زد میں مکتب تشیع ہے، لیکن اس دہشت گردی نے کسی کو بھی نہیں بخشا ہے۔ اگر چاہتے ہو اس لعنت سے امن ملے، نجات ملے، پوری قوم، میں قوم سے مطالبہ کرتا ہوں، پوری قوم اس کے خلاف اقدام کرے، اور اس دہشت گردی کی آڑ میں اور اس دہشت گردی کا جو ہدف ہے وہ وحدت امت کو پارا پارا کرنا ہے، لیکن پوری قوم بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے دشمن کو اس ناپاک عزائم میں ناکام کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔